وعلیکم سلام. تا بیا سلام وانه شو کنه مرکه کدا شی وخت میده دنه اکثر سلام یریږي. یاره ډاکټر صاحب دا چا ته څومره کې جوړ کړی دی چت نه واوړه بچي مسله وایا ستاسو مسله ده په دې ډېر غټ ټایم لګېدلی دی مسله. یاره ډاکټر صاحب بیا مې هغه سربیلن ډاکټر خوب کې لیدلی و چیک اپ له ورلتلی وم وایي ستا دواړه ګردې خرابې دي. هسې نه ډاکټر صاحب دواړه ګردې مې نه خرابې. بچي ستا مسله پیچیده ده کیدای شي ډاکټر درته صحیح ویلي خو زه درپاسه هم ستا چیک اپ کوم. ها تا وایا یاره ډاکټر صاحب داسې زموږ غوږونو ته که که نه بچي خوب دې په توجه نه دی کتلی کیدای شي ډاکټر داسې دې ته اچولي ته دوکه کېږې خو ډېر کیسې مه کوه زه ته د ویلي کوم د شاته سټور نه یې راواله. ښه او ډاکټر صاحب ته صحیح وې کیدای شي زه خوب کې غلط شوی یم زه دا فیس دې واله. خدای بچي چې په وخت مې رخصت کړې ته چې څونه ایزارېدې نو دونه دې خوبونه سیوا کېدل او د لقمان حکیم صاحب سره د وهم علاج نشته نو موږ سره به د کم ځای نه راشي. ستړي شو یار. ولې بیا څه چل دی مالا چې وګورئ تا به چې ونسو یو کوستاو دې ډېر څه مو په دې جاري کول ستړي پس ورچا پس پس شبا دې راته مکو پاسا سلام علیکم الله خدای نو زلی را لوچو لار وجینا ټیک ټاک او فیسبوک کې کوي اماله دلته په کارونو زړه پوخ په دې ګرمۍ کې ما یو خدای محبت ډرامه شروع کړې ده په میاشت کې یو کیس وکړو سمبر کې دوی د خود پیریان نه دي د لپزان ورته پیریان را بلم کنه ته ګوري چې دوی یو بل نه مخکې کېږي کنه او کارونه کوي کنه. Oh no! NANI?! ورته جوړه سجل باندې وشو ناوي خدای خیر یا الله خیر. مونږ پیریان یو. NANI?! مونږ د سار نه داړندې وینو چې دا لګیا دی یوازې د ټول کور کارونه وکړو تاسو نه چې ټیک ټاک او فیسبوک کې کوئ. یاره جینو دا خو د کور کارونه دي نو دا خو به کوي نو اوس داسې خو نه ده چې اوس د کور کارونه مونږ وکړو. او څو کسان یې د خیره سره؟ مونږ شپږ کسان یو. NANI?! دا ناوې ده که تیز رفتار چینچي ده چې شپږ کسان ورختلي یې بس ته یې پرېږدئ ما پې کوي که نه ګوره ډېرې خبرې مه کوه ورشه لوښي وینځه دې بل ته ووایه چې خزله وغورځوې. مړه مور نو زه خو ګوره دغه نشم غورځولی خزله نو دا به زه غلی شه غلی شه پاسه لکه پاسه زه به تاسو ناوې ته څه ونه وایې ښه زه لوښي مینځم او دا به ښځه لم واچه لکه منا مور ته دې ګوره چې د مرۍ نه چېرته ونه نیسي ښه خیال کوه یا الله خیر تاسو د ښځو پیریان نه دي لیدلي تاسو اوس ګورئ چې دا خو دور محبت ډرامه ګورم او که نه. اوس خدای دې بیخ او بنیاد وباسي خو چې لوښي اینځلی باندې به پیریان راغلی وای نو دا به اوس څوک اینځي دا خو پروني ښکاري. بابا ولې خفه نو خفه به نه یم دا دوه ورځو ستا لوښي دي دا به څوک اینځي مړه. بابا تا ته مې یو خبره کوله مړه وایه څه چل دی بابا دې څه خبره ده که نه تا دا واده په کومه میاشت کې کړی و؟ یاره بچیه د پشکال میاشت وه او اسمان ګړس ګړوس او مړه او غوبل او مړه باران او سیلۍ او توپان او جاکړه تپوس مه کوه بچیه. بابا دې څه خبره ده که نه چې ګوره وریا سمې که نه نو ګوره چې ما له کویتونو نه کیسه مړه پاسه د خدای او د رسول خاطر وکړه سړی هغه ښځله وغورځوه چې
ناوې نه پیریان لاړ شي اوراله بس دی که نه دا ناوې پرېږدې بس دی ټول کور کارونه مې وکړه هغه لوښې مې مې د 2 ورځو څکالو خولې غریب هغه غازۍ نه مې وغورځوله بس دی له مسلمانان یا کلمه ووایه شابه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم Oh no! شکر دې چې مور ناوې طبیعت دې څنګه شو څه ګزاره دې وکړو که نه دا په ما چې زما خو دا وجود داسې سپک شو سپکېږي به نه د ټول کور کار مو کو دې غریب هغه ښځه له مې غورځوله زه شکر ده چې ستا طبیعت ټیک شو پیریان د باندې راغلي وو ناوې سمله زه ارام وکړه کور کارونه به مونږ کوو پقلاره بچی پقلاره سم مسئله ده مسئله کینه بچی دلته کینه دغه کینه شب یاره ډاکټر صاحب په سر مې درد دی او په خېټه مې درد دی خو کې مې ډوله دم بیخي نشته بس را پاسه ډاکټر صاحب وبشي بچی وبشي دا راچاو د ډاکټر د څه لپاره دی بچی دا را دوه چې وزن دې څونه دی وزن بس را پاسه ډاکټر صاحب وزن مې 50 کیلو دی بچی ستانه د جب وزن دی ګورم د جب وزن دی څونه دی ځکه چې بیماریان ډېرې سیوا دي خرچه به دې پې لږه سیوا راځي ګورم چې د جب وزن دی څونه دی د جب سواله ډاکټر صاحب د جب وزن خو مې کم دی جب خو دې ماشاءالله شتم نه ځکه خو یې وزن کم دی او زه دم درود هم کوم ها زه صحیح ده ډاکټر صاحب ساختونه را لوکه هغه به اوبو کې وسکم خو دا راته ووایه د زړه چاودي څه مطلب دی او دا خو MBBS ته تاسو MBBS لیکلی د چاودي مطلب دا دی بچی چې تاسو ما لړپ خوړم راله وچو 200 بیماریان یې راوړي دي خو جب دې مو سره نه دی راوړي او نه چې کوم دی وسره پیسې راوړي او بل د MBBS خبره دی وکړه چې په دروازه رانه نه وته زما اوس په دې سات 100 روپیا کار شوي روباسه شابه 100 روپیا شابه دا د 85 کار نه دی بچي 100 روپیا چې په دروازه رانه نه وته 100 روپیا او دغه صابونه استعمالوه شابه او ګرانی ده خدای بنده تاسو سم 85 د لاس نه نیولي راشه بچي دا یو به د ساري بچي کې واشه او دا بل به د مازیګری بچي کې واشه کولې کار دی ها او دا تعویز دی هر څه د لاس ما چوا دا تعویز دی دا په داسې کپړه کې بند کې چې نشنه نه ودی نه نارنجي او نه چې ګندې ګلابي او په شانډې پسې به ځوړان دی زو اوزو بازیګر زو بچي Oh no! ساواله سا مړه ډاکټر صاحب زه خو ټیک ټاک یم مسلمانه چاره د ځان ډېر صفت کړو په خدای به چې پتا به چې دم درود کوي حکیم دی انګلیش دوايانې ورکوي مړه ډاکټر صاحب په خدای به چې پتا به اوسه ته خدای بنده ته زما خبره ته لغوه کېده ستا څه مسله ده ستا ډاکټر صاحب زه ټیک ټاک یم په ښځه مې پیریان راځي په خدای دې یقین شته په کارونه یې مړه کړو تباه او برباد یې کړو مړه ډاکټر صاحب لږه د خدای بنده اوس په پیریان شته نه اوس خو بینې ته ځکه خو دلته راغلی یم چې کله مې پیریان راشي بیا به موږ د ټول کور کارونه کوو چې کله مې په پیریان راغله بیا ماته ووایه زه به درشم مړه ډاکټر صاحب بس ډېره غټه مهرباني وکړه زه صحیح ډزه لاړم نه چېرته دی خدای بنده ته چې په دروازه رانه ننوتې پیس کاره شو پیس روباسه ډاکټر صاحب نو زه خو مشورې نه راغلی یم مشورې پکې سني پیس روباسه شابه ګرانی ده د خدای بنده په دې کې څوک مشورې ورکوي هسې بس ډاکټر صاحب بس ګزاره وکړه ګزاره وکړه داسې دي داسې لوټ روباسه د خدای بنده ګرانی ده زه صحیح ده چې پیریان پې راغله ډاکټر صاحب نو ګوره بیا به راته ګزاره کړه بالکل چې کله مې پې راغله ما خبر کا زه به درشم صحیح ده زه به تا پسې څوک راولېږم ښه راولېږه دا بنده بابا د خبردار ټي وي هغه نوې ډرامه چې راغلې اخو لږه راواړه وکړه مړه پرون مې 2000 بیا اغوستې وه هغه د شپې له 3 پورې خو ما داسې لوګی مې دې ویستو نشته MB کم ده پیکج به کول غواړي نو تاسو بیا موبایل کې لګیا یې سړیا
ما وی زما دا خورینو سنت دی که نه چې هغې ته لاړ شو مړې د خدای او د رسول خاطر وکړه تا بیا سهار وختي بورقه په تناب باندې ښودې ده ما ته پته وه چې ستا ارادې ښې نه دي پرون وکړه تلي وو پرون 2 ګنټې دې تېرې کړې دا په مخه تللی هم خوند نه کوي که نه اوس به بیا 500 روپۍ لګي پیکج بي وکړو تا بې بوځو رښتیا وایي که نه مورې ای سړیا مه کوه بوتلې به دې ومه په سوچ پې وکړه ګورې نشوت لی که نه ګوره مه کوه که نه سمه شکله که خپله وره کله د بله وره که نه دا شی مه کوه که نه ګوره 500 روپۍ دې راځه په جب کې په 300 روپۍ به هم بې وکړمه نشوت لی که نه بس دی که نه ګوره پرون تلي وو که نه رښتیا وایي که نه مورې خدای خیر زما په خیال چې دې بله له 12 کسان دي نه بچي زړه چاودي ډاکټر پسې ځان ورسوی پلار مو وویل چې زر راشه شابه لاسونه کلک که لاسونه کلک د دې بله کسان ډېر دي هغه ښکاري دا پر او د پلینکو ښکاري خدای دې خیر کړي او که نه मरीज राना है मरीज राना है डॉक्टर साहब पमोर में पेरियान अगली जान हुआ इधर रहा اوه دا غزړه مسله ده راځه چې ورشو بچي چې دا پیریان ته دلته څنګه پاسوم او نه نسم کار نه شي دا ورځ بعد کټه راځه بچي راځه راځه اچھا ایته اوس راځه ما ته پرې ده مسله جوړې پیچیده ډاکټر صاحب پسند نه دې پر لګن ښکاری حالات ډېر خراب دي راځه چلو کا بیغمه شه بیغمه لاسونه ولا کلک کې لاسونه ولا کلک کې بس مضبوط او نو نو په حکم د الله په نصیب د شیر علي او سره د وانو تکبیرونو د زړه چاود ډاکټر پتاوان ډاکټر صاحب وځي ساده ولا بند کړ سیم لوا ټیک نه دا سیم لوا انا ټیکم ما سیم لوا دا پیریان دې له وباسه پرې ده ته ډاکټر صاحب تاسو ډېر ظالم کار کو دا خو پیمان دې ما په سوچ کې نه واره والله دې پیریان دې له وباسم چې دا وې پاړه نو سیم لوا کله ډاکټر صاحب قسم دې ډېر غټ کار دی وکړو پیمان دواګانې برته کوم دواګانې پیمان د کور په کارونو باندې موکړو پرون مې یو درځن لوښي انځلي دي دې غریب ته وګوره ټوله ورځ یې جارو کوي د ودې نه ویستو ډاکټر صاحب چالو کو یار سا ولا بندوه سا دا زنانه په دغې باندې ځکه چې مرګ ورته مخې ته کېږي نو دوی به پخپله د کور کارونه کوي ډاکټر صاحب دا درته سمه تجربه وکړو دا قسم دی اوس دې بیا راشي ډاکټر صاحب 100 روپۍ کېږي هیڅ गाड़े के रा पसे रा रसवे इसका गाड़े के रावड़े डॉक्टर साहब का जाने मर بابا ولې خپای نو خپه باندې ما دا د دوه ورځې قالو کې دا به زوک څخه کوي चप चप ولې شابه ما ته لږه پرې دې سم لا کینا اوس بزو تازه کنه ته څه تا ولاړې مړه رړی پکیږي بنو د ټول کو مړه یار ما ته مو ګوره ساجد یار ما ته مو ګوره کنه یان یو دا ولې رندې سترګې وګړه بیا وای دا ولې شابه جمو زما مې وسه جوړاندې سترګې وغه مسالې ما جوړو سر کو دا شی ختم دا شی اوس ختم گئی ها سیریس ها دا ولې نه سترګې وغه دا شی پاتې کیږي باندې ټیم دی شی به جوړو نه مو دا ولې بس را پاسه ډاکټر صاحب په خیر ته هم دل دی او په سر مې هم دل دی او په خو کې هم دم درود او تاسو بعد لیکلی و د زړه چاو دی حکیم او نه ها ډاکټر صاحب یو تپوس مې نه کو د زړه چاو دی دا
شیطان راځي در خرق او تباه او برباد یې کړو خرق او تباه او بل بات کی زی په کارونو تباہ کړم او ځان له ټیک ټاک مې راکته شو شیا مسله شو